أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. اتشتم آیت پر سورة البقرہ کے کیف تکفرون سنگ تاسو منکرے گے کفر کوے اللہ نا انکار کوي داغه د ذات نه داغه د صفاتو نه داغه د توحید نه داغه د یووالي نه څنګه شرک کوي تاسو هغه سره وکنتم امواتا نو حال دا دی چې تاسو نشوې نوې فحیاکم هغه تاسو را ژوندي کړی شتې کړی ثم یمیتکم بیا به هغه مړه کوي تاسو ثم یحییکم بیا به هغه را ژوندي کوي تاسو ثم الیه ترجعون بیا به خاص هغه تاسو واپس کولی شي هغه ته به واپس کولی شي څوک ستنولی به شي هغه ته هغه واپس کولی شي حساب کتاب دپاره کیف تکفرون بالله کس طرح کافر ہوتے ہو اللہ تعالیٰ سے وکنتم امواتا حالانکہ تم بے جان تھے فاحیاکم پھر تمہیں زندگی بخش دی ثم یمیتکم پھر تمہیں موت دے گا وہ ثم یحییکم پھر زندہ کرے گا تمہیں ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. حساب کتاب کے واسطے تفسیر دا آیت اتشتم شیخ لگی دی آیت کی توحید باندې بل دلیل او یو انعام ذکر دے چې تاسو ټولو ته الله تعالی ژوند درکړی دی الله ژوند درکړی دی نو پکار ده چې یوازې د هغه عبادت کوئ هغه دله ژوند درکړی مسلمانان د هغه د لاسه خو ژوندی ګرځئ نو پکار دا دی چې ژوند درکړی د هغه عبادت کې. بیا دې آیت کې د انسان څلور حالتونه ذکر شوي دي 2 ځله مرګ او 2 ځله ژوند او سورۃ مومن 40 سورت 40 آیت 11 کې هم داسې راځي سورۃ مومن 40 آیت 11 قالوا ربنا متنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. قالوا دی بوای دالت آخرت کې بدی وای دا چې کوم کافر دي دی به دا خبرې ربنا رب زمونږه متنا اثنتين تا 2 ځله مونږ مړ کړیو 2 ځله دې مړ کړو یو ځل نشو نشته دی کړو واحییتنا اثنتين او 2 ځل دې ژوند کړیو فاعترفنا بذنوبنا نمنګه اوس خپل ګناونه اقرار کوو د خلاصي سلار شته دی وي نخلاصي لار چرته ده کافر سړیا التم داسې ذکر دی هغه تایید شو تفسیر شو نه دا اولنی مرګ نه هغه حالت مراد دی چې انسان پکې نطفه وا او بے ساو دی نیش نشته کول کنه هست سے نیست سے هست کولانا د دغه سمون تبا والد صاحب د نیش نشته کول نیست سے هست کولانا یا هست دوی مرګ نه عام مرګ مراد دی کم چې انسان په دل تمري دغه شان د اولین ژوند نه آیت کې چې کم اولنی ژوند راغلی دی ثم یحییکم فاحیاکم اول ژوند دغه هغه نه دنیا ژوند مراد دی او دویم ژوند ثم یحییکم دویم ژوند د آخرت دغه نه مراد دی او دا دواړه حقیقي ژوندونه دي حقیقي چې روح پکې د بدن سره تعلق لري خو د دې نه علاوه یو بل ژوند هم شته دی چې برزخي ژوند دی هغه هم د شریعت په نورو قطعي دلیلونو سره ثابت دی قطعي مضبوط خو دلته وی ذکر نشو
ځکه چې په هغې کې روح د بدن سره داسې تعلق نه لري لکه څنګه چې دنیا کې لري که نه. هلته ژوند شته دی، برزخي ژوند دی، هغه ته د دنیا یا د جنت او دوزخ حقیقي ژوند نشي ویلی کېدی، کوم چې برزخي دی. حقیقي ژوند نه دی د جنت او دوزخ. ځینې خلکو د دې آیت نه برزخي ژوند ثابت کړی دی، خو دا قول کمزور دی. او د دې آیت زیات تفسیر په سورۃ مومنون 23 سورت آیت 12-14 کې هغه مونږ کړی دی. په خپل خپل ځایونو داسې اورېدلي دي، هغې پسې اوس هلته نه شو تللی. جواہر قرآن کی لکھی کہ مشرکین کے دونوں شبہات کا جواب دینے کے بعد یہاں سے پھر اصلی دعوے توحید کی طرف رجوع ہے، اور مزید دلائل سے اسے ثابت کیا گیا ہے. کیف تکفرون، نہ کیف کے استفہام دے گا نا، استفہام تعجب اور انکار کے لیے ہے، اور تکفرون کے معنی تشرکون کے ہیں. کیف تشرکون یعنی ایسے واضح دلائل کی موجودگی میں تم کس طرح اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو. کیف تکفرون باللہ بعد نصب الدلائل و وضوح البرہان، بعد نصب الدلائل، دلائل اس پر مقرر کی گئی ہے، موجود ہے، پیش کی گئی ہے. وضوح البرہان، اور دلائل خوب واضح ہے، ظاہر باہر ہے. ثم ذکر دلائل معالم التنزیل کی عبارت درج کی ہے. معالم التنزیل ابن کثیر کی عبارت ہے کیف تکفرون باللہ ای کیف تعبدون معہ غیرہ. دلائل واضح اور براہین قاطعہ کی موجودگی میں تمہارا شرک کرنا نہایت ہی قابل تعجب ہے. دلائل واضح اور براہین قاطعہ کی موجودگی میں تمہارا شرک نہایت ہی قابل تعجب ہے. تم جانتے ہو کہ محیی و ممیت خالق ارض و سما اور خالق کل شیء اللہ ہی ہے، اور یہ اوصاف کسی میں نہیں پائے جاتے، تو پھر کیوں اس کے ساتھ شرک کرتے ہو. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا یعنی تم بے جان نطفے تھے. نطفاً فی اسلاب آبائکم معالم التنزیل. فَأَحْيَاكُمْ تمہیں زندگی دی اور زندگی کو قائم رکھنے کے لیے تمام ضروریات مہیا کی. فَأَحْيَاكُمْ کہ دا ٹول داخل لی، ہم اس میں یہ تمام چیزیں داخل ہے. تمہیں زندگی دی، ربوبیت شکن، اور زندگی کو قائم رکھنے کے لیے تمام ضروریات مہیا کی، یہ ربوبیت ہے. ثم یمیتکم پھر جب تمہاری مقررہ عمریں پوری ہو جائیں گی وہ تمہیں مار دے گا، تمہیں وفات کر دے گا. ثم یحییکم پھر قیامت کے دن وہ تم سب کو دوبارہ زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون پھر حساب و کتاب و جزا و سزا کے لیے تم اس کے سامنے لائے جاؤ گے. او جواہر القرآن. اس آیت میں توحید پر ایک دلیل اور ایک انعام ذکر کی جاتی ہے. دلیل کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اور انعام فاحیاکم کہ تم سب کو اللہ تعالی نے زندگی دی ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ تم صرف اس کی عبادت کرتے ہیں. پھر اس آیت میں انسان کی 4 حالتیں بھی بیان ہوئی ہے 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی. اسی طرح سورۃ مومن میں بھی آیا ہے سورۃ 40 آیت 11. یہاں پہ پہلی موت سے مراد عدم سے وجود میں لانا ہے، زندگی دینا. جب انسان حالت نطفہ میں تھا اور بے جان تھا. اور دوسری موت سے مراد یہ عام موت ہے. اسی طرح پہلی حیات سے مراد دنیاوی حیات ہے، دنیاوی زندگی ہے، اور دوسری حیات سے مراد آیت میں ثم یحییکم سے مراد اخروی زندگی ہے، اور یہ دونوں حقیقی زندگیاں ہیں. یہاں پر معرف القرآن دیکھی وہ دیکھنے کی چیز ہے، اس نے بہت کام کی عبارت لکھی ہے. یہ دونوں حقیقی زندگیاں ہیں. اس میں روح کا بدن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے باقاعدہ، لیکن اس کے علاوہ ایک اور زندگی بھی ہے جسے برزخی زندگی کہتے ہیں.
اور وہ بھی شریعت کے دوسرے قطعی دلائل سے ثابت ہے، اس سے انکار وہ صحیح بات نہیں ہے، غلط ہے۔ لیکن یہاں پر اسے ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ وہ اس برزخی زندگی میں روح کا بدن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، لیکن اس طرح مضبوط نہیں ہوتا جس طرح دنیاوی زندگی میں ہوتا ہے۔ تو اس زندگی کو، برزخی زندگی کو دنیا کی زندگی کی طرح یا جنت اور دوزخ کی زندگی کی طرح حقیقی زندگی نہیں کہہ سکتے۔ زندگی ہے وہاں پہ، برزخی زندگی ہے قبر میں، لیکن وہ دنیا کی طرح زندگی نہیں ہے، وہ الگ زندگی ہے۔ شیخ لکھتے ہیں بعض لوگوں نے اس آیت سے برزخی زندگی ثابت کی ہے، لیکن وہ قول کمزور ہے۔ خامخ کے هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ والذي جواز اللہ غزاد دے بل ذات دا سی نشتا خلق لكم ما في الأرض چې پیدا کړی دی استاو دا پارا غټول یا غسو استاو دا پیدا دا پارا فی الارض چې پزمکه کې دی جميعا مانا ټول امخ کې وسره کا هغه سو چې پزمکه کې دی پیدا کړی استاو دا پارا جميعا ټول دا ټول هغه پیدا کړی۔ ثم استوى الى السماء بیا توجه کړه قصد کو اسمان ته فسواهن برابر کړل دا 7 سماوات و اسمانونه وهو بكل شيء عليم اور اللہ پر سز باندې عالم نے پوئے دے۔ هو الذي وہی ہے جس نے خلق پیدا کیا لکم تمہارے لیے تمہارے واسطے ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے جمیعاً سب، ثم استوى پھر اس نے قصد کیا الی السماء اسمان کی طرف فسواہن سو ٹھیک کر دیا 7 سماوات ان کو 7 آسمان وہو بکل شیء علیم اور وہی ہر چیز سے خبردار ہے۔ آیت 29 دا آیت په توحید و قیامت باندې یو بل دلیل دی، او دویم انعام په دې کې ذکر دی چې الله تعالیٰ دا هر څه ستاسو د فایدې دپاره پیدا کړي دي، دا الله پیدا کړي دي۔ ګوره وختي وي ته پیدا کړی، اوس وي د هر څه الله پیدا کړي دي، ته د هغه عبادت ولې نه کوې؟ ولې یوازې د هغه عبادت نه کوې، شرک سره کوې؟ کیف تکفرون اعبدوا ربکم، دلیل په دې طریقه باندې دی۔ بیا د الله تعالیٰ مخلوق په 2 قسمه دی، شیخ لیکي یو خالص خیر وي، بل هغه چې خیر یې ډېر او شر یې لږ وي۔ یہ آیت بھی توحید اور قیامت پر کے آنے پر یہ دوسری دلیل ہے، اور یہاں پر دوسری انعام و ذکر کی گئی ہے۔ انعام اس طرح کہ یہ ہر سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ پہلے فرمایا تمہیں پیدا کیا ہے، سو اس کی بات کرو، اب فرمایا کہ یہ سب کچھ اس نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا، یہ اس نے کیا ہے تو اسی کی بات کرو نا جس نے تمہیں فائدہ دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق 2 طرح پر ہے، 2 قسم پر ہے۔ وہ جو خالص خیر ہے، ایک قسم کی مخلوق جس میں خیر ہی خیر ہے، خالص خیر۔ دوسری وہ جس میں خیر کثرت سے ہے، زیادہ ہے، لیکن شر ان میں کم ہے، کیونکہ خیر ډېر دی بلکې شر یې خو لږ وي۔ نه الله تعالیٰ وي داسې شی نه دی پیدا کړی چې خالص شر وي، یا د هغه شر د خیر نه ډېر وي، هغه بېله خبره ده چې مونږ د ډېرو څیزونو په خیر باندې نه پوهېږو، او کم تر کمه دا فایده خو په هر شي کې شته چې د الله تعالیٰ په وجود و توحید باندې نښه ده۔ د مخلوق 2 طرح پر ہے، ایک خیر ہی خیر ہے، دوسری قسم وہ ہے جس میں خیر کم ہے، خیر زیادہ ہے لیکن شر کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز پیدا نہیں کی جو خالص شر ہو، یا اس کی شر سے یا اس کی شر خیر سے، اس کی خیر سے فائدہ سے زیادہ نہ ہو۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں ان اشیاء میں مکمل خیر کا
وہ علم نہیں ہے، پورے کا پورا علم ہمیں حاصل نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ فائدہ تو ضرور ہر شے میں ہوتا ہے۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید پر یہ دلیل ہے۔ شیخ دلتے لکھی لی وہ فائدہ جدا خبر لکھی ددے آیت اور سورۃ حامیم سجدہ 41 نمبر آیت 41 سورت آیت نہم تاغو گرتا تبرے کا پتہ لگی دی سے بالغوڑی آیت نداخکاری جزمک کا وداغی مخلوق داسمان نمخ کی پیدائشی ہوئی دی۔ شیخ لکھتے ہیں کہ یہ آیت اور سورۃ حامیم سجدہ سورۃ 41 آیت 9 سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور اس کے مخلوقات کو آسمان سے پہلے پیدا کیا ہے۔ سورۃ حامیم سجدہ سورت نمبر 41 آیت 9، سورۃ حامیم السجدہ سورت 41 آیت 9۔ آیت نمبر 9 41 ہاں 42 تلل نشی آیت 9 ہاں سورت 41 آیت 9۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یقینا کسان چې ایمان راوړل نیک عملونه کړي لهم اجر غیر ممنون قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وای دی دا آیات سو انکار کوي کفر کوي دا غزاد نه چې پیدا کړی د ازمکا فی یومین په دو ورځو کې، کیا تم اس ذات سے انکار کرتے ہو، اس اللہ سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا۔ وتجعلون له اندادا تاسو جوړوي هغه الله له شریکان تاغه شریکان جوړه چې لازمه کې په 2 ورځو کې پیدا کړي۔ ذالک رب العالمین دا خو رب العالمین دے، رب العالمین تفسیر دے بلو کتو وجعل فیها رواسیا یخی دی پدې ځمکه کې د پاسه درانه غرونه من فوقها دې را پاسه وبارک فیها وبرکت چولے دی پدے کے وقدر فیها اقواتها یخی دی پدے کے اندازہ کړی دی پدې ځمکه کې اقواتها رزقونه د دی فی 4 ایام پسلور ورځو کې سلور 5 شپږ سواء للسائلین برابر پورا خبر دا د تپوس کوونکو دپاره سوګزان پوي۔ ثم استوى الى السماء بیا توجه کړه اسمان ته وهي دخان حال دا چې لوګي فقال لها هغې ته ووی وللارض وزمکې ته ووی اسمان ته وزمکې ته ووی ائتیا طوعا وکرها راشئ ما ته زما دا حکم ومنئ په خپله رضا یا په زبردستۍ ته یم راشئ قالت اتینا طاعین هغې ورته ووی موږ رالو دواړو ورته ووی رالو دا د تابعداري کوونکي فقضاهن 7 سماوات پوره کړل دا واسمعهن فی یومین په 2 ورځو کې وأوحى فی کل سماء امرها حوالے گار اسمان تا کار داغی ډوټی داغی وحی وته وکړه الهام وته کو وحی وکړه فطری خبره کی دی شي فطری امر وزینا السماء دنیا خسته کړی دی مونږ الله وی د نږدې اسمان به مصابیح په چراغونو پستور او حفظا او دغه ستوري حفاظت ساتنه د شیطانانو نه سرکشانو نه ذالک تقدیر العزیز العلیم دغه د ډیر غالب او خپو ذات اندازه کولی دغه اندازه کړی دا وکړه په دې کې سورۃ حمیم سجدہ نهم او لسم یو لسم او دولسم دریو آیتونو کې تا د ځمکې اسمان پیدایش وکړه د دې نه څه معلومه شوه سورۃ البقره آیت نه او د دې نه چې ځمکه او د هغې مخلوق د اسمان نه مخکې پیدا شوي دي خلق الارض فی یومین ہوئے گا نا مخ کے پیدا دی کا نا خود صورت و نازعات نے بھی دا معلومی کی کہ آسمان مخ کے دے، لیکن صورت و نازعات کی صورت سے آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کو پہلے پیدا کیے ہے اور زمین کو بعد میں۔ تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ صورت و نازعات صورت 79 آیت 30 یوکمت یایم صورت تے آیت دے پائے کہ دیرشم ایک کسی ہوئی آیت دیرشم
لیکن درست نہیں ہوگا. رفع سمکها فسواها اانتم اشد خلقا من السماء بناها آیا تاسو دا پیدا کول په لحاظ ډیر سخت یې یا که اسمان بناها دغه اسمان اغه الله جوړ کړی دی. رفع سمکها فسواها رفع سمکها اوچت کړی دی د چت فسواها نبی برابر کړی دی. واغطش لیلها او تور کړی دا تیار کړی دا شپه د واخرج ضحاها رون کړی دی رڼا کړی دی رڼا یې ایستلې ده د دې د چاش د وخت نه. واخرج ضحاها داسې نه دی رایستې ده رڼا ده. والارض بعد ذلك دحاها او ځمکه یې وروستو د ده نه دحاها غوړولې ده. نبی روستی دی سری دی ځمکې نه ماءها و مرعاها اوبه د دې او ګیاګانې د دې. والجبال ارساها غرونه یې په دې باندې کلک کړي مضبوط کړي دي هغې پې میخونه والي دي. متاعا لکم ولانعامکم دلته کې د ځمکې ذکر وي وروستو کو هلته وي چې اسمان رفع سمکها فسواها ورسېدې چې لکه دومره وخت یې څه کوې رفع سمکها فسواها د دې نه څه معلومیږي وي دا دوه آیتونه تاسو ولوستل که نه. یو نه معلوم شو چې ځمکه مخکې پیدا ده د بل نه معلوم چې اسمان مخکې پیدا دی. پوهېږئ تاسو شیخ لیکي نو غوره جواب د ابن عباس رضی الله عنه د چې امام بخاری رحمه الله نقل کړی دی د 4816 نمبر حدیث نه مخکې. فرمایي د ځمکې پیدا کېدل او په هغې کې د څیزونو اندازه او تقدیر د اسمان د پیدا کېدو نه مخکې دی خو غوړول یې د اسمان نه وروستو دي. ځمکې جوړه کړې پیدا کړې مخکې ده خو بس یو سیټ ته غونډه پرته وه لکه د پوړ که نه چې دغه سسټم برابر شي بس ځمکې بیا خوره کړه بر اسمانونو برابر سسټم وشو که نه. شیخ وایي چې یو بل جواب هم دی چې په سورة النازعات همدغې آیت کې دی بعد یې ویل دی نو بعد په معنا د مع دی د رستوالي په معنا سره نه دی چې ځمکې د دې سره خوره کړې ده بعد ذلک دحاها مع ذلک دحاها داسې معنا ده. دې تفسیر خوش و د حسن الکلام نه که نه. هو الذی خلق لکم ما فی الارض تفسیر جواہر قرآن اس میں لکھا ہے کائنات ارضی کو تمہارے لیے پیدا کیا تاکہ تم اس سے مادی فوائد حاصل کرو اور اس میں غور و خوض کر کے خالق کی قدرت و صنعت کا اندازہ لگاؤ. زمین میں ہمارے صرف دنیاوی فائدے ہی نہیں بلکہ اس میں دینی فائدے بھی ہے اور سامان آخرت بھی. دیکھیں چکم لکم راغلے اس میں جو قول لکم کا ذکر ہے اما قولہ لکم اس کے بارے میں امام راضی لکھتے ہیں فہو یدل علی ان المذکور بعد قولہ خلقا لأجل انتفاعنا فی الدین والدنیا. لکم تمہاری دنیاوی اور دین کے فائدے کے لیے پیدا کیا فوائد دینی اور دنیاوی لکم تمہارے فائدے کے لیے تمہارے دینی اور دنیاوی فائدے کے لیے زمین پیدا کیا. کس طرح پیدا کیا؟ اس میں خانہ کعبہ ہے اس میں مساجد ہیں دینی فائدے ہیں نا اسی میں قرآن موجود ہے اسی میں انبیاء آتے ہیں دنیا آخرت کی کہتی ہے مشہور مقولہ ہے. تو یہ مقولہ اس مقولہ کے مطابق ہم یہاں پر تیاری کریں گے آخرت کے لیے. خذ دا دنیا چتو خذ دا عقبہ ثم استوى الى السماء استوا کا صلہ جب الہ ہو تو اس کے معنی قصد کرنے اور متوجہ ہونے کے ہیں. استوا الیہ ای اقبل امام قرطبی لکھتے ہیں استوا سے دیکھے چھے الہ راشی نہ معنی قصد کولی ارادہ کولی توجہ کولی. استوا الہ امام قرطبی لکھی دی ای اقبل توجہ اکڑا. زمین پیدا کرنے کے بعد وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا فسواہن 7 سماوات پورا کیا انہیں 7 آسمان برابر کیا ٹھیک کیا. تسویہ سے مراد یہ ہے کہ آسمانوں کو بالکل
کو بالکل مکمل بنایا اور اس میں کسی قسم کی درز یا شکن باقی نہ رہنے دی۔ تفسیر کبیر میں ہے ومعنی تسویتہن تعدیل خلقہن و اخلائی من العوج والفتور و اتمام خلقہن۔ کبیر عبارت نقل کرے تفسیر کبیر۔ تسویہ کا معنی یہ ہے کہ ان کے خلق باڈی کو برابر کیا اور اس میں کسی قسم کا ٹیڑھا پن اور فتور کمی یا درز یا شکن یا کوئی دراڑ نہیں ہے، اور اس کے اتمام کو بالکل مکمل کیا، اس کی خلق کا بالکل اتمام کیا، وہ اتمام خلقہن، خلق کی بالکل اتمام کر دی، مکمل طور پر اس کی تعمیر کی ہے، مکمل طور پر۔ دانا چنے پاتے یا پلستر پاتے یا دا خب برابر دے۔ ہوا بکل شیء، شیخ لکھتے ہیں شیخ غلام اللہ رحمہ اللہ، جس طرح وہ تمام کائنات ارضی و سماوی کا خالق ہے، اسی طرح وہ سارے عالم کے ذرہ ذرہ کو جانتا ہے، اور زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم محیط سے باہر نہیں۔ اس آیت کی ابتدا یعنی هو الذی خلق میں مبتدا اور خبر ہر دو کے معرفہ ہونے کی وجہ سے حصر ہے، حصر خاص دیکھنا، پھر ثم استوى خلق پر معطوف ہے، خلق پر عیبان عاطف دا دے دام دا خلق نہ دے گنا، اور وہ هو بكل شيء علیم هو الذی خلق پر معطوف ہے۔ اگر دا سکڑی دی چا خلق کڑے دے ناغا پویگیم پارسو اور اسے دے پہ شیخ غلام اللہ رحمہ اللہ نحو کے نحوی ترکیب ڈر زیاد کے دا نحو ڈلوی عالم ہم نحو ڈر زبردست نکات لکھی بھی قرآن کے تفسیر کے، اور قاعدہ ودادہ اور یہ قاعدہ ہے کہ جب کلام کی ابتدا میں حصر ہو، شروع کی حصری هو الذی دا حصر دے کنا خبر خاص کئی کنا منگوی خاص اللہ غزات تے حصر داغے تو ہے صدر حصر و قصر، تو اس کے باقی اجزاء میں بھی حصر ہوگا، دے نور و اجزاء کی ہم حصری، تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہی زمین و آسمان کا خالق و کارساز ہے، اور صرف اللہ ہی ہر چیز کا عالم ہے۔ غلام اللہ خان رحمہ اللہ لکھتے ہیں نتیجہ، جب تم جانتے ہو کہ موت و حیات اللہ کے قبضہ میں ہے، زمین و آسمان کا خالق بھی وہی ہے، اور ہر ظاہر و چھپی ہوئی چیز کا جاننے والا بھی وہی ہے، جب یہ سب کام اسی کے ہے اور ان میں کوئی اس کا شریک نہیں، تو پھر عبادت اور پکار میں اوروں کو کیوں اس کا شریک بناتے ہو؟ نتیجے دوڑو آیتون نیستے دہم مرگ و جن دغور کئی دغا پہ اختیار کی دی، اور دزمک اسمان خالق مالک اغا دے اغا پہ ہر چیز بانے عالم دے گا نا، نبی آوے تاسو شرکوے نیز تمام دینی و دنیاوی نعمتیں بھی اسی ہی نے عطا کی ہے، اور بغیر مانگے دی ہے، تو پھر وہ کون سی چیزیں ہیں جو وہ نہیں دے سکتا اور تم وہ غیروں سے مانگتے ہو؟ دا ہر سساو دا پیدو دا پر اغا پیدا کری نہ دے کے تو ولی بیا دا مخلوقات نہ غوختنا کہ چھے مالا بابا ازاو کا، مالا ولی آغو کا، کاکا صاحب آغو کا، پیر بابا آغو کا، اغا نہیں ولی غوڑے اللہ رسکری اللہ نہ غوڑا کنا۔ کوئی انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کو پکار رہا ہے، کوئی ملائکہ مقربین سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں، اور کوئی جنوں کے یہاں پناہ ڈھونڈ رہا ہے، حالانکہ کوئی ناری ایک چیز اور نہ پیدائی شیطان دے یا جنات تھی، ناری یا خاکی انسان دے خدا کا شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ معبود صرف وہی ہو سکتا ہے جو زمین و آسمان کا خالق اور مالک اور ہر چیز کا عالم ہو، مگر نوریوں، ناریوں اور خاکیوں میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ نوری فرختو تو ہوئی خام آئیو ماتوی یہ خاکی اپنی فطرت میں، یادم دے لکھا معاشر غلط تھے، یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری، خاکی دا دے، خاکی دا خورن انسان پیدا دے دا خاکی ہوئی، یہ خاکی اپنی فطرت میں دا نہ پرختہ دا نوری دے نہ ناری دے نہ شیطان دے، خبر بانے والا سے دے خاکی زمکہ نہیں آدھی انسان یادی دے، انسان دا خورن پیدا دے، نہ خاکی انسان تو ہوئی۔ علامہ اقبال فلسفہ کیا تب تا فلاسفی بھی نہ ویلے تر سوچ تا فلاسفی نہیں ویلے تر اقبال بشیرے نہ پوئے گئے دا شاعری خو نہ دا مجال سڑے پیرسی چلو گوٹھی فلاسفی فلسفہ دی ویلی فلسفہ دا نہیں کہ جو اپلیکیشن ہے
لکه دوی په موبایل کې انسټال کې وای نه کېږي ښه فلسفې خپل کتابونه دي د ارسطو فلسفه بدله ده د یونانیانو هغه غول خوراک دی او اوس چې کوم فلسفه ده فلسفه او اس کی بنیاد ہے مړوکی کتاب دی چې هغه وګوره خبره کاپی شاپی امین حسن اصلاحی کتاب دی فلسفه او اس کی بنیادی مسائل لیکل دی شی دی فلسفه او اس کی بنیاد دی ما سره شته دی هغه نه بل غټ کتاب هم بازار کې ملایويږي هغه د اجازه نشته دا وړوکی کتاب کافی دی سړی به پوښي فلسفه سم مسائل دي مسائل دی چې خالق د ازمکه اسمانونو څوک دی بده کې فلسفه څه وي پنځه خبرې دی نه بار خبر نشته فلسفه دا څه بلا نه ده چې هغه د سړی په سمجھ کې نه راځي خدای غټي کې سړی پیژني خاکی انسان ته وي خور نه پیدا دي نوري پرختو ته نور نه پیدا دي صحیح مسلم حدیث دی ناری هغه ته وي پریانو ته وي سورۃ الرحمن کې راغلی دي من نار السموم هغه ور نه پیدا کړی چې مسامون ته نوځي په دې کې څه ګران دي خو دې ته دغه نوم دي چې سنه پیدا شي وي جنو ته نه وي انسان لفظ استعمالي اقبال ډیرو خو خاکی دلته کې د نوري او د ناری د وجه خاکی روړی دی ځکه چې پرختې د خور نه دی پیدا نه جنات د خور نه پیدا دي د خور نه انسان پیدا دی نه چل د نوري او ناری وي نه د خاکی نظم کنه شي مراد کې دی غلطه معنی شو بیا نور او نار سره بسکه دی بیا نور نه رڼا اخلي نار نه بیا ور اخلي نه خو څه فایده ونه شو فایده ونه شو خو شعر چې هغه سره پراویل دا مضمون دې سر نه بدل کو خام مخیو بسیزو یو آیت بو بیا نزو نورو دا کافی دی بیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون وإذ قال وقال ربك استا رب للملائكة ملائكة إني جاعل يكن زبيدا كونكم في الأرض پزمکه خلیفة یو خلیفہ یو حاکم شرعی پیدا کونکم سوک مانو کی زیو نائب جوړوم نائب معنی خطا ده نائب خو هغه چا پسې راځي چې مخکنه چې هغه سړی مړ کېږي که نه چې الله یې په خپل دی نایب کي څه معنی ولې الله باندې موت راځي سو که د یو بل نایبیني بیا ټیک د انسان د بل انسان نایب دی نه صحیح دی خو دلته به دا نه وی چې زه الله وي زه خپل یو نایب جوړوم دا خطا راځي په الله باندې د موت بیا اطلاق کېږي نایب خو د هغه ځای چې هغه مخکې بیماریږي یا خرابېږي یا غیبېږي نایب مخکې شي هغه کار وکړي بیا دا نایب دی د هغه په ځای وي د الله په ځای څوک کېدی شي د هغه کارونه څوک کولی شي د حاکم شرعي ډېره معنی صحیح ده درسته نفاذ به کي زما احکام به په ځمکه باندې په ځمکه به زما عبادت کوي بسو اسانه معنی دا ده ځمکه کې عبادت کوونکي پیدا کوم هغه آیت روکاږه دا دغه ذهن کې حاضر کا بیا به ته ښه یادي چې مونږ جن او انس د خپل عبادت لپاره پیدا کړي دا خبره دلته اپرختې چې اعتراض کړي نه غم د دې مطابق به کوي اعتراض نه کې ځان پوي چې مونږ عبادت کوو جن او انسان ته څه ضرورت ته چې ته پیدا کوي مونږ ته عبادت کوو که نو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک دا د هغې خبرې جواب دی هغه آیت به سره یو ځای ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون قالوا وتجعلوا فيها فرښتو اتجعلوا آیات پیدا کوي فيها په ځمکه کې مناغسو کې یفسدو فيها چې روانې به کي په دې کې ويسفك الدماء وینې به تویي ونحن حال دا دی چې مونږ نسبح تسبیح وایستا بحمدک ستا د حمد سره ستا ستاینې کوو مونږه تسبیح وایو ستا د ستایلو سره بحمدک ونقدس لک ستا پاکوالی بیانو ستا تقدیس او بړایي بیانو قال انی اعلم ما لا تعلمون قال الله ویل انی اعلم یقینا زه ښه پوهېږم ما باغ څه لا تعلمون چې تاسو پرې نه پوهېږئ دېرشم آیت شیخ لیکي دی آیت کې د ملائکو نه د علم غیب نفي ده چې دې د علم غیب نو معلوم نه دي د بندګۍ لایق نه دي پکار دی چې د پرښتې عبادت نه کېږي هغې ته پته نه وه الله وي زه پوهېږم پرښتو ته وي تاسو نه پوهېږئ نه یو زورور ذات شته دی چې د پرښتو نه د دې پاکو هستو نه یو اوچت ذات دی مقدس زورور ذات دی د هغه عبادت پکار دی څوک د پرښتو عبادت کوي که نه
وی دا پاک روحونه دي، نیک روحونه دي، د عبادت کوه، هغې ته آواز کوه، هسې ورته آواز کوه، الله ته آواز کوه. دا چې چا پیدا کړی هغې ته وایم. او دلته کې درېیم انعام ذکر دی چې الله تعالی ستاسو په پلار باندې احسان کړو، خلیفه یې جوړ کړو، عزت یې موله ورکړو، مشر کړی. وګوره بیا دې آیت کې الله خپله فیصله ملایکو ته د مشورې دپاره نه بلکې د آدم د شان د اوچتولو دپاره وړاندې کړې ده. دا نه چې ورکه فرښتو سره مشوره کوله او دې کې زمونږ دپاره سبق دی. الله وي مشورې ته نه محتاج، خو مونږ ته په دې کې سبق راکوي. غلط تفسیر کې سړی دا تفسیر چا کړی دی؟ بدعي تفسیر کې الله مشورې کوي چا سره. تعالی ټریننګ درکړي نه هغې سود شورا کې ته ویلي دي که نه، دې نه سره غلط استدلال کوي. کار یې کړی دی او بیا هغې ته دغې کوي، مشورې کوي. عجیبه خبره ده. خلیفتن د دې دوه معانی دي. یو معنا حاکم، یو معنا یا د پیریانو وروستو راتلونکی. نه خلیفه دی، خلف نه دی که نه، پیریانو پسې به د وروستو راځي. پیریان د ده نه مخکې پیدا وو که نه. تواریخ وګورئ، حین و بن د جناتو نه مخکې وو. د جن نه مخکې حین و بن وو، بیا جن وو، اوس انس ته وایي. یو خدای دی کې بعد خلک وایي چې دا آدم چې کوم دی که نه دا د شادو ترکیب یافته شکل دی. هغه خبره خو خطا ده. دا 13 نمبر انسان دی، د نه مخکې پلان کې قسم انسان و پلان کې و. هغه په خپله د انګریزانو ګورې په تنقید کړی دی. ابوالکلام آزاد تفسیر وګورئ، دغه 14 سپاره کې وګوره، هلته کې ذوالقرنین سره خواوشه هغه د انګریزانو حوالې هم نقل کړي دي چې هغې دا مطلب نه دی، بلکې انسان چې د مور په خېټه کې پیدا کېږي نه، د یو حیثیت ته رسي چې د لکې مې په هغې کې نری غونته، هغه مراد دی. د هغې نه پس دی کامل انسان کېږي که نه. د باندې خېټه کې مختلف ادوار تېرېږي. هغه ادوار نه د مراد کم چې په آدم علیه السلام الله خو د خورې نه جبریل ورشه خور وروړه په خپل لاسونو چې کم د شان مطابق د الله باغې جوړ کو. په یې کې شادو څه خبره ده؟ او الله د شادو نه ایډیا اخیسته، هم غلطه خبره ده. نه خلیفتن دلته شیخ لیکي ځینې خلکو د دې معنی د الله نایب کړی ده. د الله نایب خو هغه غلطه ده. عام خلک هم دغه معنی کوي. په دې کې ټول توحید ته ختمې سړیا، لکه چې د الله خو نایب نشته. قالوا وتجعل فيها، یعنی د آدم خلیفه جوړولو څه حکمت دی؟ دا ملایکو د اعتراض نو کړی بلکې د حکمت تپوس یې کړی. ښه خلکو اعتراض یې وکړو. من یفسد فیها، دا هغه څوک چې فساد کوي په دې کې د دې ته څنګه پته وه؟ دا د علم الله ورکړو که نه، لکه د الا ما علمتنا نه معلومیږي شیخ وي. څوک دلته وایي چې دا یې قیاس کړو په جناتو باندې که نه، لکه چې هغې ډېر فساد مچو کړو په ځمکه کې. نحنو نسبح بحمدک، د تسبیح معنی دا د الله پاکوالی د هغه د عیبونو نقصانونو نه، د هغې نه پاکي بیانې چې الوهیت سره منافي ني. بیا په تسبیح کې د الله تعالی سلبي صفتونه او په حمد کې ثبوتی صفتونه ته اشاره ده. سلبي د هغه نه نفي کې. الله ظالم نه دی، الله پچا ظلم نه کوي که نه. نجدات منفی کې سلبي صفات نه، دا تسبیح ته هغه وی. تسبیح خو سبحان الله ته موي، خو سبحان الله کې فلسفه دغه پرته ده. حمد کې ثبوتی صفات، الله خالق دی، رازق دی، مالک دی، الله انصاف والا دی، الله خپله وعده پوره کوي. دا حمد دی دغه که نه. الحمدلله کې دا معنی پته ده. نقدسو په دې کې یا د الله تعالی د ذات عظمت ته یا د ګناهونو نه د ملایکو عصمت یعنی محفوظ کېدو ته اشاره ده. موږ ستا پاکي بیانو، الله ذات عظیم الشان دغې ته اشاره ده. ملایک د ګناهونو نه پاک دي، موږ ستا پاکي بیانو، موږ تا پاک پیدا کړي یو، هغې ته اشاره ده. شیخ غلام الله خان رحم الله لیکي خپل تفسیر کې اذ قالا، هغه د سر نه راغلي که نه، اذ یاد کا هغه وخت کله چې ویلي ستا رب، هغه وی اس ظرف کا عامل یہاں محذوف ماننے کی ضرورت نہیں، جیسا کہ بعض مفسرین نے یہاں اذکر محذوف مانا ہے، لیکن منگ وہی وذکر اس قائل ہے نا، کیونکہ بعد میں آنے والا قالو اس میں عامل ہے
اور ظروف کے عوامل کا ان پر مقدم ہونا جائز ہے، نفی خبر کی بگے۔ خلیفتاً خلیفہ اسے کہتے ہیں جو کسی دوسرے کے بعد اس کی جگہ اس کے فرائض سنبھال لے، اور دے تو ہوئی کہ نا ہمارا تفسیر کو آگے صحیح دے۔ خلیفہ کا معنی یہاں پر نائب معنی کرنا وہ درست نہیں ہے، جس طرح احسن الکلام میں لکھا ہے کہ وہ اللہ کا نائب ہوگا، یہ غلط ہے۔ اللہ کا نائب کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کا معنی یا تو حاکم شرعی ہے یا جنات کے بعد آنے والا۔ تیسرا معنی بھی ہے ایک دوسرے کے بعد زمین پر آباد ہونے والا، دادے کے بعد پوتا، پوتے کے بعد پھر اس کا پوتا زمین پر، وہ گھر میں آتا ہے نا، دادے وفات ہوتے ہیں اور پھر ان کی نسل چلتی ہے، تو ایک دوسرے کے بعد وہ آباد ہوتے ہیں، گھر بساتے ہیں۔ بل شیخ لکھی فرشتوں کا سوال بطور اعتراض یا بنی آدم سے بوجہ حسد کے نہیں تھا، اعتراض بھی نہیں تھا، اور بنی آدم سے یعنی انسانوں سے حسد کی وجہ سے بھی نہیں تھا، بلکہ محض استفسار اور استکشاف کے طور پر تھا۔ وضاحت غختو جسر پر دا ابن کثیر دی کہ لیس علی وجہ الاعتراض علی اللہ وعلی وجہ الحسد لبنی آدم کما قد یتوہمہ بعض المفسرین، بعض مفسرین کو جیسا وہم لگا ہے کہ یہ انہوں نے اعتراض کیا ہے، یہ اعتراض نہیں کیا، یا نہ یہ حسد تھا اور نہ یہ اعتراض تھا۔ ابن کثیر نے یہاں پر لکھا ہے اور بنی آدم کے متعلق فساد برپا کرنے اور خون ریزی کرنے کا نظریہ انہوں نے ان کو جنوں پر قیاس کر کے قائم کیا تھا، کیونکہ پہلے زمین پر جن آباد تھے اور ان کا فساد فی الارض خون خرابہ فرشتے دیکھ چکے تھے، تو انہوں نے خیال کیا کہ بنی آدم جنہیں اب خلیفہ بنایا جائے گا وہ بھی ایسے ہی ہوں گے۔ مادہ تو ہوئے گا نا، مختصر سن کلام کے اختصار دے گا نا، مادہ دا آغاز خپل ذہن نے ویلو قیاس کڑو پدی باندے۔ بعض خلق بھی اول من قاس ابلیس کا نا خبر اول ظلم ولے کے قیاس سر ولے ظلم کے اول قیاس خدا فرښتو کړی دا ویني نه، قیاس شرع حجت د خپل شروط مطابق بالکل دا مونږ منو، قیاس نه بغیر ته څنګه احکام ثابت دی؟ الله بنده په دې دور کې ته دې دور ته وګوره نوې مسایل راځي، دې سره اسلام ختمیږي، اسلام د قیامت پورې چلیدونکي دین دی۔ قیاس او اجتهاد لارې کولو دي، او قیاس او اجتهاد دا شته دی، دا نه چې دا ختم دی۔ دلته لیکي غلام الله خان رحمه الله په خپل استاد حواله ورکي په شیخ حسین علی رحمه الله، شیخ غلام الله خان اپنے شیخ حسین علی رحمه الله پر حوالہ دے کر کہتے ہیں قال الشیخ رحمہ اللہ تعالی قول الملائکہ نحن نسبح بحمدک یرجع الى نفی النقص فی ملکہ تعالی فی الحال وقولہم نقدس لک یرجع الى نفیہ فی المستقبل۔ اور ایسے دے نحن نسبح بحمدک، فرشتوں کا یہ قول بھی غرور و فخر کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ محض نیازمندی کے اظہار کے طور پر تھا۔ نحن نسبح بحمدک ترجمہ دادا نحن نسبح بحمدک یرجع الی نفی النقص فی ملکہ تعالی فی الحال، یعنی موجودہ وقت میں موجودہ وقت کے ستا په ملک کې څه نقص او څه کمی نشته، ستا په بادشاهۍ کې څه کمی نشته دی۔ نقدس لک یرجع الی نفی فی المستقبل، راتون کے زمانہ کې هم ستا په الوهیت کې او ستا په بادشاهۍ کې څه فرق راتلو ولا نشته دی۔ سینی صاحب د وینا دغه معنی وه، جس طرح ایک مخلص خادم اپنے آقا سے کہتا ہے کہ حضور یہ خدمت آپ جس کے سپرد کرنا چاہتے ہیں وہ اس کا صحیح حق ادا نہیں کر سکے گا، میں جو ہمیشہ سے آپ کا مخلص خادم ہوں اور ہر وقت خدمت میں کمر بستہ رہتا ہوں، یہ خدمت آپ میرے ہی سپرد کر دیں۔ بعین ہی یہی طریقہ فرشتوں نے اختیار کیا۔ روح المعانی نے لکھا ہے لیس المقصود الا الاستفسار عن المرجح لا العجب والتفاخر۔ روح المعانی ابو سعود نے بھی، یہ اصل میں ابو سعود متقدم ہے روح المعانی سے، روح المعانی امام آلوسی زیادہ تر ابو سعود سے عبارت نقل کرتا ہے،
لکھتے ہیں قال شیخ الاسلام، تو شیخ الاسلام سے یہ ابو سعود مراد ہوتے ہیں۔ علی طریقۃ من یجد فی خدمت مولاہ وہو یا مربح غیرہ اتخدم العصاة وانا مجتہد فیہا۔ خام مخی لگی فرشتوں کا علم محدود تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، کہنا سابقہ تجربہ کی بنا پر وہ صرف یہ اندازہ تو لگا سکے کہ یہ نئی مخلوق فسادی اور خونریزی ہوگی، مگر اس مخلوق کی دوسری خوبیوں اور اس کے پیدا کرنے کی دیگر مصلحتوں سے وہ بالکل ناواقف تھے۔ یہ اس پر میں زیادہ تفسیر اس لیے کر رہا ہوں، یہ آج کے نئے جتنے ملحدین ہیں نا وہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں کہ فرشتوں نے جو مشورہ اللہ کو دیا تھا نا، نعوذ باللہ، وہ صحیح ہو گیا ہے۔ آج انسان کتنے فساد کر رہے ہیں، ساری دنیا میں اودم مچائے ہوا ہے، تو یہ تو فرشتوں کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے لوگ یہ آیت پیش کرتے ہیں، حالانکہ انہیں نہ قرآن آتا ہے نہ ان کو تفسیر سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن کو مانتے نہیں پھر فرشتوں کی بات دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ آپ تو قرآن کو مانتے نہیں، آپ کو کہاں سے پتہ کس تاریخ نے لکھا ہے کہ فرشتوں نے یہ بات کی تھی؟ یہ تو قرآن میں لکھا ہے، کسی کو کیا پتہ تھا کہ فرشتوں نے یہ بات کی تھی؟ اور دوسرے کہ مشورہ کب دیا تھا؟ مشورہ تو سرے سے ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ مشورے کا محتاج نہیں ہے، یہ تو میں اور تم مشورے کے محتاج ہیں۔ فرشتوں کا علم محدود تھا، سابقہ تجربہ کی بنا پر وہ صرف یہ اندازہ تو لگا سکے کہ یہ نئی مخلوق فسادی اور خونریز ہوگی، مگر اس مخلوق کی دوسری خوبیوں، یہاں اس مخلوق میں تو انبیاء بھی ہے، وہ انبیاء تو جبریل امین سے بھی درجے میں پورتے ہیں، وہ اونچے ہیں، بزرگ و برتر ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بعد ان کا مرتبہ ہے، فرشتے کہاں ان کے مقام کو وہ پہنچ سکتی ہے؟ تو وہ دوسری خوبی اور دوسری مصلحتوں سے ناواقف تھے، اس لیے تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے پیدا کرنے میں جو مصالح پوشیدہ ہیں انہیں تم جانتے نہیں ہو۔ ای اعلم من الحکم فی ذالک، تفسیر نصفی عبارت تھے نا، اعلم میں ہی جانتا ہوں کہ ان کے پیدا کرنے میں کیا کیا حکمتیں ہیں، وہ تم سے چھپی ہوئی ہیں۔ ان میں انبیاء ہوں گے اور اولیاء ان میں ہوں گے، ان میں علماء ہوں گے۔ ابن کثیر کی عبارت بھی نقل کی ہے، اعلم من المصلحة الراجعة فی خلق هذا الصنف علی المفاسد التي ذکرتموها ما لا تعلمون انتم۔ حاصل یہ ہے کہ ان میں فساد اور خونریز بھی ہوں گے، لیکن ان میں جو خوبیاں ہوں گی وہ ان مفاسد پر راجح ہوں گی، وہ یہ کہ ان میں انبیاء اور رسل ہوں گے، صدیقین اور شہداء ہوں گے، اولیاء اور علماء ہوں گے۔ انسان کی خلقت میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ انسان صفات خداوندی کا مظہر بنا۔ ادھر دو، اگر انسان کو پیدا نہ کیا جاتا تو خداوند تعالیٰ کی صفات مثلا رازقیت، جباریت، غفاریت وغیرہ کا ظہور نہ ہوتا۔ ادھر دو، زمین پر اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں، پانی ہے، پہاڑ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے دیکھا نا کہ پہلے فرمایا زمین پر جو کچھ ہے ہم نے تمہارے پیدے کے لیے بھیجا۔ جب زمین اور آسمان سب کچھ تیار ہو گئے تو اس سے فائدہ صحیح طرح کون لے گا؟ انسان نا۔ تو ابھی انسان کی پیدائش کی بات ہو رہی ہے کہ اس سے پورے طرح فائدہ حاصل کرنے کے لیے میں نے انسان کو بھیجا۔ جنات پانی کا کیا کریں گے؟ وہ پہاڑ کا کیا کریں گے؟ وہ گندم کو کیا کریں گے؟ کھائیں گے؟ وہ تو اس سے فائدہ ہی نہیں لے سکتے، ان کے کام کی چیز ہے ہی نہیں۔ فرشتے نہ کھانے کے محتاج نہ پینے کے محتاج ہے۔ جنات کا کھانا پینا تو الگ ہے، وہ تو ہڈی وغیرہ کھاتے ہیں جس طرح حدیثوں میں آتا ہے۔ تفسیر واضح ہے نا، صحبہ کے بات نہیں ہے نا، بس خبر فہم تو غرضی کہ اگر تفصیلی عبارات نور نشو پیش کولے لفظی معنی تو گورے دا خما اردو کی ہوئے گا نا، دا بیا کسان خطا کی ہوتا اردو کی نہیں ویلے خلیفتاً پوری میں ہوئے گا نا۔ ہاں، کیفا تکفرون باللہ، سنگا تاسو من کرے گے، سنگا تاسو کفر کوے، سنگا تاسو شرک کوے باللہ دا اللہ سرام،
وکنتم امواتا نو حال دا چې تاسو نشوې فاحیاکم نه تاسو یې شته کړی ژوند یې درکو ته د هغې ذات نه انکار کوې چې ته یې پیدا کړی ته د هغه سره شرک کوې چې هغه پیدا کړی ثم یمیتکم بیا به هغه مړه کوي تاسو مرګ دغه په اختیار کې دو ګوره ژوند تعالی هغه درکړی اول وي نو ته د هغې ذات نه انکار کوې ثم یحییکم بیا به هغه ژوندي کوي تاسو نه دوباره ژوند هم دغه په اختیار کې دی ثم الیه ترجعون بیا به هغه ته واپس کولی شي حساب کتاب دپاره زی نه وي څوک یې امازوله به څوک یې بازوله واپس په تا غله نه ځې ته دلته هغه نه منې دې دنیا کې نه هغه له به ځې نه څه هو الذي یوازې هغه الله داسې ذات دی دا ته چې پیدا کړی تا به مړ کي هغه به د سر حساب کې نه هغه داسې ذات دی بل ذات داسې نشته خلق لکم چې پیدا کړي ستاسو د فایدې دپاره ما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول دا ټول هر څه هغه د فایدې دپاره پیدا کړي ستا د فایدې دپاره هغه نه یې غواړه که نه مخلوق نه یې سره غواړي ثم استوى الى السماء بیا توجه کړه هغه اسمان ته فسواهن 7 سماوات پوره کړل هن دغه اسمانونه 7 سماوات و اسمانونه وهو بكل شيء عليم یوازې هغه الله په هر څیز باندې پوه دی په هر څیز باندې پوه دی فرښتې نه پوه دی په هر څه جنات نه پوهېدل په هر څه آدم نه پوهېږي په هر څه خطا به دې کېږي جنت نه به کوزېږي ابلیس هم لړل تپل کېږي جنت نه به وځي فرښتې هم خطا شوي په خبره کې هغې نه پوهېږي په هر څه نوري او ناري او خاکي نه پوهېږي دا غلام الله خان رحم الله تفسیر به داسې و ځمکه اسمان پیدا کړل پیدا به دې څوک کړي انسان به دې اخلي انسان اوس ته اوس راولي وإذ قال ربک کله چې ستا رب ووې الله خبرې کوي شیخ رحم الله به درس کوي الله خبرې کوي قول کلام کوي که نه څنګه چې د هغه د شان مطابق دی نو ووې ستا رب للملائکة ملائکو ته ووې انی جاعلون یقینا زه پیدا کوونکی یم خالق یم فی الارض په ځمکه کې پیدا کوونکی یم په ځمکه کې خلیفتن نائب یو حاکم شرعي یو بل پسې آباد پیریانو پسې آباد دی به راځي دوستې خالق بشر ویلی دی څوک بشر ځان لده انسان ځان لده غلطه خبره کوي مړه دې سم نه څه خبر نه دا ممکن حدیثو خبرو نه دغه متاثره دی بشر ځان لده انسان ځان لده دروغ وی قالوا وتجعل فيها قالوا غوي ځان د پویلو دپاره اتجلو آیات پیدا کې فيها په دې ځمکه کې من هغه څوک یفسد فيها چې فساد به کي په دې کې حیطانو باندې قیاس وکړو جناتو باندې ويسفك الدماء او توی به وینې ونحن حال دا چې مونږ نسبح تسبیح وایو ستا بحمدک ستا د حمد سره ونقدس لک او ستا پاکي بیانو مونږ کوو ستا عبادت کنه دا خدمت زمونږ نه اخلي مونږ کوو چې بل څه نه پیدا کوي مونږ ستا عبادت کوو قال الله تو فرمایل انی اعلم یقینا زه ښه پوهېږم پای حکمتونو ما لا تعلمون چې تاسو په هغې باندې نه پوهېږئ بس کې سبحانک الله